ډېر محترم مسلمانانو یو بهترین او اسان ترین وظیفه ده یا وهابو. محترمو دا داسې پاورفل وظیفه ده الحمدلله زه په خپله هم کوم. کوم مسلمانان چې پریشان حاله وي پریشانۍ نه پوره کیږي، یعنې پریشانۍ نه ختمیږي، حاجتونه نه پوره کیږي، د هغې مسلمانانو دپاره ده یا وهابو زبردسته طاقتوره وظیفه. محترمو دا د الله جل شانه نوم دی او کوم انسان چې د الله جل شانه د دې نوم وظیفه په دې طریقه باندې وکړي د هغه انسان ټول حاجات الله جل شانه پوره کوي، ټولې مسلې ټول غمونه الله جل شانه ترسره کوي. انشاءالله دا وظیفه خامخا د خپلو حاجاتو دپاره صرف 1400 پیرې کول دي. محترمو طریقه یې لږه جدا ده، نو چې په کم انسانانو انشاءالله کم زما زما خویندو دا وظیفه وکړله د خپلو حاجاتو لپاره د هغوی به انشاءالله الله جل شانه نه مراده کوي، نامراده به نه پاتې کېږي او حاجات به الله جل شانه د خپل هغې در نه پوره کوي. کم در چې ډېر وسیع دی، کمې خزانې چې ډېرې پراخه دي، کمې خزانې چې ډېرې ډکې دي، انشاءالله هغه خزانونه به الله جل شانه درته ورکړه کوي او داسې ورکړه چې په دې ورکړه به تاسو انشاءالله خوشحاله یئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ عزتونه راحتونه ورکړي. الله تعالی تمامو نوجوانانو جنکو له خوبصورته باصیرته نکاحګانې ورکړي، تمامو هلکان له الله جل شانه د هغوی د زړه مرادونه پوره کړي. نوجوانان د الله تعالی په خپل دین باندې منور کړي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو د الله تعالی ټول نوجوانان روان کړي. محترمو نن زمونږ وظیفه د یا وهابو ده. یا وهابو د الله جل شانه وهاب نوم دی او دا ډېر بهترین نوم دی، د معنی په اعتبار سره هم ډېر زیات بهترین دی او د الله تعالی د ورکړې په اعتبار سره هم دا نوم ډېر بهترین دی او الحمدلله په دې باندې مونږه هغه خپل حاجتونه ترسره کړي دي. نو چا چې حاجتونه نه پوره کېږي دې وظیفې سره به الله تعالی حاجتونه پوره کوي. بله اخمه خبره ده د محترمو مدرسه کې به موږ درته ختمونه کوو، تاسو ته موږ مخکې بار بار ویلي چا څه مسئلې څوک مشکلاتو کې وي نو موږ سره رابطه کوئ، موږ به درته انشاءالله فی سبیل الله الله د رضا دپاره ختم کو. قرآن مجید ختم، سورت یاسین، سورت مزمل، سورت رحمان، کم ختم چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ته انشاءالله کېږي بغیر د پیسو نه بغیر د دغه نه انشاءالله. مدرسه زموږ خلاصه ده انشاءالله تاسو ته به ختمونه کېږي. موږ سره صرف کمنټ کې وایي چې دا ختم موږ ته په کار دی، بس هغه ختم به تاسو ته موږ کوو کوم چې تاسو غواړئ. محترم مسلمانان نن بهترینه وظیفه د یا وهابو ده. یا وهابو د الله جل شانه نوم دی او کوم مسلمان ورور یا خور چې دا یا وهابو دا وظیفه د خپلو حاجاتو دپاره راونیوله نو هغه حاجات په الله جل شانه پوره کړي. که ستاسو د رزق مسله وي د رزق دپاره هم بهترینه ده، د پریشانو دپاره هم بهترینه ده، د کاروبار دپاره دغه رنګې د نوکرۍ دپاره د ویزو دپاره کم حاجات دي ستاسو نه پوره کېږي په خپله نه شئ کولی مور بیبي ته م ووایئ هغه به یې درله وکړي، هم نشي کولی خاونې ښځه د خپل خاوند له وکړي، دغه رنګې خویندې د خپلې وروڼو له وکړي، هر څوک یې چاله کولی شئ. خو د هغې طریقه دا د محترمو مسلمانانو چې دا وظیفه به تاسو روزانه 1400 پیرې کوئ. یا وهابو یا وهابو داسې به نه وایي چې یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو داسې به نه وایي، دا د الله تعالی د نوم مذاق دی. څنګه چې د الله تعالی ذات لوی دی داسې د الله تعالی نومونه هم لوی دي، د الله تعالی د نومونو برکت هم ډېر دی. نو څومره چې دا په آرام آرام سره په استقامت سره په دهان سوچ سره وکړی شي یا به تاسو دومره مزه دا درکوي که نه انشاءالله چې دومره مزه دنیا په ټولو لذتونو کې نشته. کومه مزه چې د الله تعالی په ذکر کې ده نو دا به داسې وایي یا وهابو یا وهابو یا وهابو انشاءالله. خو هر ټایم یې کولی شئ، ټوله ورځ کې د سهار نه یې شروع کوه ماښامه پورې مازدیګره پورې کوم وخت چې درته فارغه وي هغه وختونو کې انشاءالله ټولو وختونو کې کولی شئ. او که خوښه مې وي نو د مازدیګر د لمونځ نه پس هم 100 وارې وایئ، د مازدیګر د لمونځ نه پس یا وهابو 100 وارې وایئ انشاءالله. او بله دا چې څوک ډېر غټ حاجات لري مشکلات لري هغوی 1 لاک او 50,000 پیرې هم د دې ختم کولی شي
د الله تعالی نوم دی او الله تعالی نه غواړئ. ګوره الله تعالی ورکړه کې انسان ته الله تعالی فرمایي چې کوم انسان ما یادوي نو زه هغه په اسمانونو کې یادوم. دا د الله تعالی نوم دی چې د الله تعالی نوم موږ یادو نو الله تعالی بېشکه موږ په اسمانونو کې یادوي. او الله تعالی فرمایي چې کوم انسان ما نه غواړي که نه نو زه به هغه ته هر څه ورکوم، ډېر ډېر به ورکوم. خو بعضې داسې څیزونه چې هغې کې زمونږ خیر نه محترمو نو هغې باندې ضد نه دی کول پکار چې بس به دا شیز به خامخا ماته میلاویږي. نه، بیا د الله تعالی نه عافیت غواړئ چې هغه څیز تاسو ته نه میلاویږي که نه مطلب ستا یو هلک خوښ دی هغه تا ته نه میلاویږي، یو جینۍ دی خوښه ده هغه ته نه میلاویږي، ډېر رشتې دي به څوک پکې ناراضه وي نو خیر ته وظایف کوه خو الله تعالی نه بیا دغلته خیر غواړه. الله کو دې هلک جینۍ کې مې خیر نه وي الله به زما اړتې تور کړي. صحیح شوه. نو د خیر ور موږ د خپل خیر نه نه خبر کو. مثال په طور ته دا غواړې او ستا ډېر ضدي او الله تعالی نو دا به راکې نو الله تعالی ته خو په مخکې نه پته الله به یې درکړي خو بیا به څه مسله پیدا شي، سهار له به ورسره خفه یي، سهار له به د نورې مسلې په کور کې، سهار له به د جنګونه به درسره وي. نو الله تعالی نه نیک رشته غواړئ او د عافیت سوال کوئ چې الله ما ته بس عافیت راکړي. الله چې ته په څه راځئ زما د قسمت څه کې کړی الله زه په هغې خوشحاله یم. انشاءالله الله تعالی به مو نه مراده کوي. الله تعالی مو خوشحال لره، آباد لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه جایز خواهشات پوره کړه.